قبر د آخرت د پورون لومبه پوړی ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا قبر چې دی یا خو روضة من ریاض الجنه د جنت د باغچو باغچه ده و اما حفرة من حفر النیران او یا د اورونو د کندو نه د اور یو کنده ده. دا د حضور پاک مبارک وینا ده. ډېر خلک په دې سوچ کې دي او په دې فکر کې دي چېرې د قبر د عذاب دا به څنګه وي. دا خو مونږه د عقل نه لږ غوندې دا خبره لرې غوندې ښکاري. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اقبر المیت اتاه ملکان، چې کله مړی قبر کې کېښودلی شي نو دوه فرشتې وله راشي. هغه دوه فرشتې څنګه وي؟ اسودان تکې تورې وي، ازرقان شنې سترګې وي. دا دې دپاره چې د ده دا شکل د هیبت وي، نو دا هیبتناک شي چې څوک وویني نو دا ځان له عذاب دی که دې ویریږي ښه مضبوط یاره پرې راشي. تک تورې وي او شنې سترګې وي. یقال لاحدهما، یو ته نکیر وي او للابل ته منکر وي، ناشنا دي. بلد نی بلد انسان که ډېر هیبتناک شکل می خو په سړي ته هیبت نه راځي. او چې زیم تیاره دی، زیم پردیسی دی، مرګرم در سره نشتا، لاس او خپې دم تړلی شوي دي، کار نه کوي، او بیا داسې هیبتناک شکل باندې فرشتې م راشي او څوک هغه ته پیژنم نه، نو په زړه کې نورم هیبت راځي. دو فرشتې دې سړي له راشي د ده نه تپوس کوي، درې خبرې ته تپوس کوي. یو دا چې ستا رب څوک دی، من ربک. نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا سڑی نیک دے پا دنیا کے دا اللہ ربوبیت منلے دے نو دے بوئی چھ ربی اللہ، زما رب اللہ دے. کلک دیر نیکو دا اللہ صفت پمو کی ربی اللہ الذي خلق السماوات والارض، اغا ذات زما رب دے چھ اغا تا اللہ ہوئی او دا اسمانون عظمکے پیدا کردی دی، نہرونے پاکی پیدا کردی دی، غرونے پیدا کردی دی. دا اللہ دا صفتو نبو کی. بیا با دویم نمبر تپوس کے گی چھے دا نبی علیہ السلام متعلق ما تقول فی حق هذا الرجل. حضور پاک مبارک بوتا روزہ مبارک اخکار کی یا دا شکل بوتا فوٹو یا تصویر یا مثالی شکل اب وتا اخکار کی. یا بعض علماء وی چې دا خو پته ده چې دا کم انسان تپوس مانه قبر کې کېږي نو تعمیه په سوال کې خلک پوره ښکاروالم بعضې وخت کې نه کوي. هغه سړی چې تا ته پته وه چې د هغه متعلق به مانه قبر کې سوال کېږي د هغه حق دی سوی، هغه څوک دی؟ نیک سړی دی نو دی به وي هو محمد صلی الله علیه وسلم. بیا به وي هو محمد صلی الله علیه وسلم، هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دا کم انسان کی تاسو تپوس کوئے دینم دے جاءنا بالبینات والہدا، منگلے دا خدا پاک آیاتونا یا معجزے روڑی دی یا خکار دین راتا روڑی دی، خکار دا خدا نخی منگتا خود لی دی او ہدایت را دا خود لی دی، نو منگ آغا اتباع اکلا ورپسی روان شوی. تپوس بکے گی چی دین دے سو دا کم دین لاندے تا جن تیر کردے دی. یہودیان خپل دین دی، یہودیت متعلق جن تیرئی. عیسائیان دا خپل دین مطابق داغی خپل دین دی. او دارنگے دا مکے مشرکان یا دے زمانہ کی چکم اندوان دی، بت متوالا دی، داغی خپل دین دی. زمونست دین دی تا دنیا کے چے جن تیرو دا جن دا طریق دا تیرولو چے کم طرز دے، طرز زندگی دا انسان دا جن دا تیرولو چے پا دنیا کے دے جن پا کم انداز چلی اگا انداز دے سو. نو الحمدللہ منکو چی دنیا کی جن تیرو نو منگ دا اللہ دا منشاء مطابق تیرو.
مونږ چې کومه دایره کې دننه روان یو هغه دایرې لپاره مونږ ته الله یو نوم ښودلی دی هغې ته اسلام وایي دی وایي دین زما اسلام دنیا کې چې ما کم جون په کم نقشه کې تیرو هغې نقشې ته اسلام وایي دنیا کې چې ما جون په کومه دایره کې دننه تیرو د هغه دایرې دننه نوم اسلام دی دنیا کې چې په کم بلډینګ کې ما جون تیرو د هغې روحاني بلډینګ نوم اسلام دی و زمارونو دا جواب بسوک دا ټیک جوابونه بسوک ورکوي دا هغه څوک چې د الله د ربوبیت دنیا کې د هغې مطابق جون تیر کړي او د الله ربوبیت یې منلي ګورې چې زما پیدا کوونکي زما لویونکي د دې حیواناتو پیدا کوونکي لویونکي د اونې بوټي کمال ته رسوونکي الله دی د الله ربوبیت د منلي او کدی وی چې نه مړه بس خدای پیدا کړم ټیک د خو رزق به زه ځان له پخپله لټومه نو که بس ما منډې ترړې والې خو ډوډۍ به میلو شي او که بالفرد دا تجارت او دا دکانداری او دا کارخانه مې جوړه نه کړه نو دا ډوډۍ به ما ته نه میلاویږي ټیک ده چې انسان به خپل کسب کوي منډې به وایي دې نه بغیر د انسان ژوند فضول دی انسان الله پیدا کړی دی لدی چې خپل کسب وکړو خپله منډه ووه خو دا به نه وی چې دا روزي زما دا په دې کارخانه کې ده او دا په دې تجارت کې ده او دا په دې تنخواه کې ده وی نه دا ظاهري مال اسباب مقرر کړي دي نور زما روزي په دې تجارت او کارخانه کې الله اچي که الله وغواړي خو وابه اچي د الله او که الله ونه غواړي اس پر الله وانه اچي او که الله وغواړي خو تنخواه به والم فایده به ما ته میلو شي او چې الله وغواړي تنخواه به مې جیب کې غل به رانه وباسي که الله وغواړي تنخواه به والم نو زما په میاشت ښه تېره شي او که الله وغواړي نو چې کور ته راشم داسې بیماري به پرتې چې به ټوله په ډاکټر لاړه شي دا انسان به دا صحیح جواب ورکوي او د پیغمبر علیه السلام متعلق به صحیح جواب هغه څوک ورکوي چې په دنیا په ژوند کې د نبی علیه السلام پوره تابعداري کړي دا پیغمبر د په حیث دا دینی پیژندل چې دا د مکې یو شخصیت دی دا نه چې دا یو ډېر لوی عظیمه هستی ده بېشک دا اشکال دا نشته نه په دې به پیژني چې عظیمه هستیم ده د مکې اوسېدونکی هم دی نبي آخر الزمان هم دی خو الله زما د هدایت دپاره لیږلی دی نو زه به د هغه د هدایت تابعداري کوم او که نه د هغه د هدایت تابعداري دې ونه کړه او د اغیارو تابعداري دې وکړه مړه هغه خو ما ته ګیره وایي او ګیره خو هسې بدنومه او بېډوله غوندې شی دی د انګریز غوښه دې وکړه هغه دې ځان ته هغه شکل دې خو ګڼه مړه دا ټیک ته چې د پیغمبر خو مونږ ته دا منځونه او دسونه ویلي دي او مړه دا به اوس دا په ناسته ډوډۍ او دا مونځ او دس او دا څه ورته ویلي کېږي چاره دامون او دا مړه څه زړې خبرې دي او دا انګریز سره او اغیارو سره کېناستې او د هغې خلکو تهذیب د په لاس کې واغېشته د هغې په شان د بیزوګانو د حیواناتو خوراکونه کې هغه تشبیه دې وکړله نو پوه شه چې هسې په خولې د پیغمبر اتباع کې خو په حقیقت کې د هغه تهذیب د هغه راوړلی شوي دین د هغه شکل او د هغه عقیده او عمل د زړه ته نه دی پروتی د انګریز هغه زړه ته پروتی دی دا صحیح جواب نشي ورکولی دین سره اسلام چې کوم اصول دي د هغې د دایرې لاندې تا خپل ژوند تېر کړی دی سر دې پې بار نه دی ادخلو فی السلم کافه الله وایي چې په اسلام کې داخل شه خو چې یو ګوته د امتبار نی معمولی غوندې دا لږ غوندې یو خپا یو ګوته د سر ویښتر امتبار نی چې د اسلام څومره نقشه ده ستا د عقیدې متعلق اسلام وایي چې هغه وساتئ عمل درته څه وایي هغسې وساتئ اخلاق درته څنګه وایي چې هغسې اخلاق وساتئ او د کردار چې کم خی چې هم هغسې کردار وساتئ بیع څنګه کې غشتل څنګه کې خرڅول څنګه کې دکانداري څنګه کې بل سره مزدوری دیاړي څنګه کې د بل نه دیاړي څنګه اخلي ښځې سره به څنګه ژوند تېروي ښځه خاوند سره به څنګه تېروي بچو سره به پلار څنګه تېروي مور به ورسره څنګه تېروي بچي به مور او پلار او ښځې سره څنګه ژوند تېروي ګاونډي سره به څنګه تېروي دا ټوله د اسلام نقشه ده چې دا د اسلام نقشه دې منلې ده نو ته به ټیک جواب ورکړې که دې نه منلې ټیک نشي ورکولی بیا به څه وایي هغه فرشتې نبی علیه السلام مبارک فرمایي د الله د طرف نه به یو اواز ورته وشي چې د انسان ته د جنت بستره راوړی لاندې ورته واچوي او دې انسان ته د جنت یو کړکۍ کولاو کوي چې دی ورته ګوري او دی ورته خوشحاله لکه دا پخواني بادشاهان به محل کې ناستو او مخامخ به ورته اوبه او چینې او دا دغه به ورته ښکارېدل دا څه ورته ویل کېږي باغونه
دقه سه جنت کلکې ورته کولاو کې دې هر وخت د چمنونه نه او دا خشتو بینی او د جنت دا خوشحالی ویني او یو بل کلکې مرته کولاو کې چې پاغه د جنت نه یخي هواګانې او خوشته خوشبوئی ورته راځي او فرشتي به ورته نام وسودشه داسې لکه یو میلمه عزتمن میلمه چې ودکیږي نوې میلمه راغلی ودکیږي اقصې خمدیدار ودشه او یو ټیم برازي که خیری پاغه کې به دې را پاسو د خوب نه او دا چې کومې خوشحالی ته په سترګو ښکاري دې ته به ور روان شي. نبی علیہ السلام فرمائی دا قبر خو پټینې تنگ غوندې دی دا به دته دومره اوږد شي کمد دل بصور لکه څومره چې د نظر لګي دامره به ورته دا قبر فراخه شي او دی به خوشحالی او بعضې به داسې نیکانه وي چې دا فرشتې وله راشي نو دی به پاسي داسې لکه د خوب نه پاسي سترګې به مږي فرشتې به ورته وي تپوس ته نه کوو وی پرېمی دی مازدیګر وخت مونځ رانه قضا کېږي مونځ وکړم هغې نه پس به بیا خبرې اترې کوو دا سے نیکان و صالحان بم پکی او کم انسان چې دا الله نه لري دی کم انسان فاسق و فاجر دی کم انسان لعنتی دی هغې له چې کله دا فرشتې راشي په دې سخت شکل کې وختي درته مه ووایي دې نیک له چې راځي په ښکلی شکل به راځي په مزیدار شکل به راځي بشیر او مبشر بعضې علما وایي ورته وایي زیرې وله ورکوي بدله به په دا تور شکل او په دا شنو سترګو کې راشي او تپوس بتے کئی مر ربو کا رب دے سوک دے دے بوئی ہے لا ادری نہ پوئے گا کہ پا دنیا کے دا مسلمان نورے دلم دے خوالتا بتیر شی دمرا حیبت بی حیل بش ما تقول فی حق هذا الرجل دا نبی علیہ السلام متعلق سے تا تبا خلق ہوئی کہ قبر کی بڑی شخصیت تپوس کی گی دا غا شخصیت متعلق سوے ہے لا ادری نہ پوئے گا دین دې سره د کوم دین لاندې ژوند تیر کړی دی د خدای اسلام سره هیڅ تعلق نه ساتلی د خو انګریزي تهذیب خواخو د خو روسي تهذیب خواخو د خو اسلامي تهذیب نو ودته خدای اسلام بیکورډ وته دی وي یو زوړ پر سوده نظام متخکارې ده دته خدای منځ او داس یو زیاتی غونډه شیخ کارې ده دته خدای حج او روزه او زکات دا زړې قصې یادې دي دته خو د پیغمبر علیہ السلام تابعداري ډیره ګرانه ښکارې ده دی وایي ہے نه پوهېږم هلکه دین دې څو نه پوهېږم نبی علیہ السلام فرمایي هغه فرشتې به څه چلو کي هغې به ورته وي لا دریته ولا تلیته ای قمقله نه دې د عقل نه په دنیا کې کار اخیستی عقل نم کار دی نو اغشته چې کوم ذات پیدا کړي نو دا هغه ذات به ته تابعداري کې که دشمني به کوي الله پیدا کړي ښکلې سترګې مال دولت عزت یې درکړه نو تا ورسره دشمني کړې ده بېوقوفه ته په دې نه پرېږدي چې مرګ به راځي تا څونه جنازې د ځان نه مخکې وړلې دي دا سوچ دی نو عقل سره به دې سوچ کړی و که نه چې څوک چاله څه شی ورکوي نو حساب خو به ورسره وروستو کوي که نه دا هغه چې څوک چاله څه شی ورکوي نو د هغه خبره خو به مني که نه هغه دشمني خو به نه کوي که نه نو الله څیزونه درکول او درته یې وی د سره حساب کوم نو تا په هغې سوچ نه کوم عقل نه دې کار نه دی اخیستی ولا تلیته نه نقل نه دې کار نه دی اخیستی کتاب دې نه دی لوستی د بل چا تابعداري دې نه ده کړې چې بل چا پسې روان شوی وي نو نه دې خپل عقل او نه بل پسې تللی نه دې خپل عقل او نه دې کتاب لوستلی دی نبی علیہ السلام فرمائی کہ یضرب بمطارق من حدید دا اوسپنو پسٹکو بوالی شی اللہ دے مستد دا اوسپنو پسٹکو فیسیح سیحتا دا سی چغا بوئی کرکی بوئی روڑی بوئی چغی بوئی یسمعه من یلی الا السقلین بیدا انسان او دا پیرین باقی بیٹول سیدونا ہوئی دا سی غرض بولا ورکی او دا یو غزار ندی بس شورو پی وشوا شروع پیوش والی کیگی با زری کیگی با بیا با سمیگی بیا با والی کیگی بیا با سمیگی بیا با والی کیگی او داس یو چغ او کرکا با باسی چې انسان او پیرین ما سوا بیٹو لوری آواز بوشی دا اللہ را طرفنا چې دا دوزخ بستر و تلان دے واچوے دوزخ بستر سکے دے اور دے اور دوزخ نوتے یو مدیدار روشندان کولاو کے کہ اغسخا بین او تاور ترازی او یو کلکیم و تا دوزخ تا کولاو کے چی دے و تا گوری او ورطا بسوئی چی قبر نا پاس تے کنا نو دقا دے زیدے ورزیب والا اللہ دے مساعتی دمارون دیر خطرناک سفر روان دے
مونږ په دنیا پسې ډېر هېڅ تیاري مونږ ونه کړله. په تېره جمعه کې درته ووې پوټې چې دی نه چارسدې ته دې تیاري وله کې در جوړه بدله کې جیب کې در پیسې واچې زر کاغذ ځان ته ولیکې چې څه شی به راوړم چې ير مې نه شي زر ګاډي له لاړ شي هلکه ودرېږه ګاډي څه وخت راځي کم دی ودرېږي نو ګوره چارسدې پورې دی نو تیارې ورله کې موږ دومره لرې سفر په چقړو کې او په تیارو کې او په مارانو لړمانانو کې روان یو داسې سفر را په سر دی هېڅ تیارې والا مونږ ونه کړه. زین للناس حب الشهوات من الله قرآن شریف کی فرمائی بس انسان تا دا خواہشات دنیا ڈولے دا بچی دی او مال دی او بلڈنگ دی او دولت دی دعوت ڈولے دا لکه پتنگ تا چه دقا مخامخ بلف ڈولے اخکاری او ورشی پی منتا پتنگ قبقل اخکاری کی اے بے وقوفا چه تدیر بلف لورشی انتا پی سکے پدا بلف سوزے پی هغه ته ډولې ښکاري مونږ ورته څه وایو ای بې وقوفو پتنګه چې ورلې سوځې ته په دا بلب سکې رڼا خو هغه چاله پکاري چې کتاب ورته ګوري ته کتاب ورته ګورې څه رڼا خو هغه چاله پکاري چې په رڼا کې د دنیا څه کار کوي نو ته د بلب سره څه کار کوې مه ورځه سوځې پې هغه ته ډولې ښکاري هغه وایي ایس نشته ایس نشته چې ورشي وزرې ته وسودې لاندې بیا پروتي د چرمخ کې او دا نور څیزونه اخري دقه رنګې فرشتې مونږ ته ګوري مونږ ته دا دنیا ډولۍ ده لکه پتنګ ته چې اور ډولۍ دی هغې را پورې خاندي چې مه ورځه نیکبخته مه ورځه والا بس دومره کوه چې څومره ستا وتاجت دی ستا د بچو وتاجت دی ستا د بیبي وتاجت دی زه دومره هم دله اجازت دی چې د نوسو دې وتاجت دی خو چې خدای ير نه کې نو کلوسو لغم کې نو دا کلوسو بچو لغم کې نو دا کلوسو لغم کې رښتیا ووایه زمونږ د ملک دا بادشاهان او دا لوی خلک چې دا څومره ګټې کوي دا چا له ګټې هلکه ځان له ګټي نه دونه ورسره پرته ده چې هغه رد کېږي بچو له ګټي دومره یې ګټلې ده چې هغه د بچو د ښځې کېږي نو څو له ګټي دومره مال دی دومره مال د دغې خلکو چې کدا لګی او خواهشاتو باندې لګی او سار ماښام د خپل خواهش ډوډۍ خوري د نوسو مو سره کېږي هلکه کلوسو لګټي یاره دا به ویم چې دې خلکو سره د ستا د بادشاهان او د غټو خلکو سره دومره مال دی چې د کلوسو یم کېږي نو چا لګټي اخرت خرابوي چا دپاره د نوسو دپاره د کلوسو د بچو دپاره هغې خلکو لګټي چې نه به دیو ویني او نه به هغوی دیو ویني دی به مړي چا به پیدا کېږي لپه دوا به مور پسې ونه کېږي دا زمونږ سوچ دی تا خو د ګټې نه خدای نه منې کوي تا د تجارت د قسم دی که خدای منې کوي تا د مال د ګټلو نه قسم دی که خدای منې کوي تا د زمیندارۍ نه قسم دی که خدای منې کوي تا د تجارت نه تا د موټر اخیستو نه نه منې کوي تا د کور جوړولو نه منې کوي خو دونه راته وایي چې ما خو مه یره وکنه در څه خو دله ما در کړي دي کنه خو دې قبر له نه دی هلته به څه کوې نیکبخته دنیا له تیارې کوه نه دې منې کوم تیارې کوه نو چې دنیا له تیارې کوې د دنیا ژوند دی د 80 کالو دی نو خو د کروڑونو کالو سفر دی نو هغې له هم څه تیارې وکړه کنه دنیا د تیاري نه دی بلکل خدای نه منې کوي که څوک وایي چې مونږ الله د تجارت نه منې کوي د دنیا د کوټې نه منې کوي د دنیا د موټر نه منې کوي بلکل دې نه منې کوي کوه دنیا حلاله ګټه دنیا کې دې نه منې کوي لیکن د دنیا د 100 کالو غم کې نو د هغه زرګونو یرګونو کالو غم نه کې دلته خو ځان له جنریټر لګې دلته خو ځان له ګیس راولي چې بجلي راته پیدا شي دلته خو ځان له پکې لګې ایئر کنډیشن لګې رڼا ځان له لګې بستره ځان له راوړې فوم ځان له راوړې قالین ځان له راوړې نو قبر غم نشته چې هلته رڼا پکار ده ستا په دې خو بل څوک قبر له نه دي ته به ځې که نه هلته د رڼا غم نشته هلته د جنریټر غم نشته هلته د بجلۍ غم نشته د ایسی غم د سره نشته هغه سفر کې د موټر غم نشته چې هغه سفر هم زه لږ مزېدار وکړم او خشته امن سره وکړم الله لوی سفر خطرناک سفر زمونږ مخې ته دی نبی علیه السلام فرمایي یضرب او به والی شي د اوسپنو په سټکو چغې به وباسي مخامخ به دوزخ ورته ښکاري مخامخ دوزخ به ښکاري او مخامخ به ورته د دوزخ نه کڅوړه کولو شي بدبویي به پرې لګي او تو به پرې راځي او حضور پاک وفرمایل نبی علیه السلام مبارک وایي دا ځمکه به پرې راغونډه شي
او داسې به پې راجوخته شي چې دا پختی به په یو بل کې ننوځي ګوتې مبارکې داسې کړې دا ګوتې د یو لاس په دې بل کې وردن نه کړې داسې به پختی به یو بل کې ننوځي او ځمکه به ورته څه وایي ای بنده دنیا کې خو زما د پاسه ګرځېدې او مزې دې کولې نن ما ته وسپارلې شوې اوس به درته پته ولګي چې د تا سره څه عمل کوم راجوخته به شي پې او نیک انسان ته به ځمکه وایي ای بنده زما د پاسه ګرځېدې خدای دې یادو ډېر خوشحاله ومه زما د پاسه دې منځونه کولو نو تا نه د ډېره زیاته خوشحاله ومه زما د پاسه دې درود شریف وې ډېره درنه خوشحاله وم زما د پاسه د علم او د دین طالبي دې کوله او حدیث دې لوستل دین دې وې ډېره درنه خوشحاله وم اوس ما ته وسپارلې شوې که نه نو ته ګوره چې څه در سره کومه نو څه به ورسره کوي لږه به پرې راجوخته شي معمولي شان زور به وله ورکړي لکه مور چې بچې سر له زور ورکړي او بیا به ترې دومره فراخه شي لکه د سترګو په نظر ورونو د قبر جن حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ څومره لوی شخصیت نبی علیہ السلام مبارک یو لور پې واده و چې وفات شوه بلې ور په نکاح کړه چې هغه وفات شوه وایي که زما درېیمه لور وي ابا مم عثمان ته په نکاح کړې وه عثمان چې جنتی دی یو ځل نه څو ځله نبی علیہ السلام د عثمان رضی الله عنه متعلق د جنت زیری ورکړی دی خو دا عثمان چې به قبر ته کېناست نو په ژړا به شو او دومره به یې وژړل چې ږیره به یې د اوښکو نه لمده شو نو چا ورته وی د جنت او د دوزخ ذکر کېږي جاړې نه چې د قبر ذکر وشي جاړې الله وایي ما د خپل محبوب نه اورېدلی چې قبر د آخرت د پوړو نه لومبی پوړی ده که دا د چا ښه شوه وروسته به د دې نه ښي او که دا د چا خرابه شوه وروسته به د دې نه سختې را روانې او دا د وحدت دا هغه کوټه ده چې یوازې به پکې پروت دی دا د مارانو لړمانانو کوټه ده حضور پاک فرمایي په یو بدعمله کم از کم اویا ماران به مسلط شي سهار او ماښام به ټکونه ورکوي او کم مار دی الله الله که یو اجدها دنیا ته خوله راوویستله او دنیا کې پوکي وو نو تا چې څومره شنه بوټي دي وچ به شي دومره خطرناک ماران دا پې مقرر لړمانان پې مقرر دا به ټکونه ورکوي دی به چغې وایي خو چغې خو کار نه کوي حضور پاک یو ځل د مدینې منورې په مقبره تېرېده ودرې صحابو ته او بیا تپوس وکړو وی دا څوک دي دا دوه کسان ولې د الله رسوله انهما لیعذبان دې ته عذاب میلاویږي دې دواړو قبرونو والا ته عذاب میلاویږي وما يعذبان في كبير ایس ډېر لوی سیس کې ورته عذاب نه میلاویږي معمولي غوندې غلطي کړې ده هغې کې رانیولې شوې بلا وانه لکبیر خو ګناه کبیره ده اسان غوندې ځان ساتل ته اسان و ګران نو خو ګورې الله پې خفه کېده غټه ګناه وه څنګه اوس به راته پته ولګي د قبر عذاب ور یوازې کافر له نه دی مسلمان بدعمله لم دی ولې وی دا یو کس چې و ده به د چغلۍ نه ځان نه ساته چغل خور او دا بل کس چې و ده به اودس نه وچاو د متیازو نه به یې ځان نه ساته اوس چې لوی مسټر یې که نه لوی مسټر او ښه ایسري کړې پتلونه یې چولي نو ځان ورته په دې بدې ښکاري چې دی په کاغذ یا په لوټه ځان وچکي متیازو نه بولو نه ځان نه ساته او دا بل چغل خور نو بیا نبی علیه السلام مبارک یو څانګه راواغېسته په منځ یې نیمه کړله نیمه په یو قبر ښخه کړه او نیمه په بل قبر ښخه کړه وی ممکن ده چې تر څو دا څانګې اوچې شوې ني نو الله به د دې په عذاب کې اسانتیا راولي دقه قبر کې د عذابونه پراته دي دقه قبر کې او ډېر خلک وایي هلکه څنګه عذاب دی مونږ خو قبر وکنو نه پکې مارو نه پکې لړمو نه پکې اورو نه پکې خوشبویي وه مونږ خو کتل اسم پکې نو نه پراخه
ما خو دا قبر سره خوا کې بل قبر کنو نو دا خو فراخه خو نو او نه مونږ چغې واورېدې اخو خاورې شوی دی زمانونو د آخرت بعضې څیزونه الله زمونږ نه پټ ساتلي او مثال یې در کوم ستا عقل به اوس واخلي بعضې څیزونه الله د آخرت زمونږ نه پټ ساتلي ولې که دا مونږ ته ښکاره وې بیا به اسلام د زور د مخه او دویم څه بیا به په دنیا کې چا جون نه وې تیر کړی چې ته په مقبره تېرېدلې او د پلار چغې دې اورېدلې په قبر کې کړه دې خو که بد ونه اسلام به دې بیا راوړه یا قبر دې خوا کې کنولې او د هغه بویونه در باندې لګېدلې بیا به اسلام د زور د مخه کړه دې خو که بد ومنه به دې کې وروره چې نه منم دغه سره څه وکړم لیده به دې لکه مخامخ چې درته اور ښکاري ورته نه ورځئ او بیا به څو جون به دې تېر کړی چې ډوډۍ دې خوړه ښځې راته ډوډۍ ښیوه یا ښځې لرکه نه مې تېرېږي د بابا هغه ترکې خو مې اوس هم په داړه کې پرتې دي خو که ما په مغاله تلې هم به دې د پلار چغې اورېدې چې راتلې هم به دې چغې اورېدې که اورېدې هم چغې او چې راتلې هم چغې د رور به دې اورېدې د ګاونډي به دې اورېدلې ښځه دې مړه وه د هغې به دې اورېدلې دا ترکې به دې اورېدلې جون به دې څنګه و دا خدای پټ ساتلي بعضې څیزونه الله پټ ساتلي دي پټ دغه خاورې دا زرې زرې چې پرتې دي په دا قبر کې دا د خپل روح سره د هغې مضبوط تعلق دی کلک دغه زرې زرې الله ته معلومې دي ما ته نه دي معلوم الله ته او الله به هغه ذراتو ذراتو له مذاب ورکوي د دله مثال در کوم چې تاسو پې پیش یو ماشوم د مور په غېږه کې دا ماشوم کله ویریږي په دې خوب کې دا ولې یریږي دې خوب ویني دا ماشوم کله مسکی شي په دا خوب کې دا ولې مسکی کېږي دې خوب ویني مور ته خبر ده دې خوب نه نه غېږ کې پروت دی مور ته نه ده خبر قبل مثال هم در کوم دوه کسه په یو کټ کې پراته دي یو کس خوب ویني په خوب کې امریکې ته روان دی حج له روان دی کابل ته روان دی کراچۍ ته روان دی په خوب کې لګیا دی په خوب کې او خوبونه یې نه هلکه تاسو وینئ داسې خوبونه کړ څوک پکې زمینداري کوي او څوک پکې امامتي کوي کلنډر پکې چغې وي پېښور له باروبار خوب ویني که نه خوب نه خوب ویني او بل کس خوب ویني چې هلکه زمری راپسې دی منډې دي منډې دي څوک وایي کوي کې پرېوتم څوک وایي سیلاب کې پرېوتم او چې راویښ شي که نه نو خولې ته روانې خولې او ټول لچي او زه ما ته ټلیفون وکړي یا بلته یا بلته یاره جي یو ناشنا خوب مې ولیده څه خوب دې ولیده یاره جي خو زمرې راپسې وخو خدای ته بچ کړم مار مې په خوب کې ولید بس ټک نه بچ شوم لرګی مې کابل ته پکې ځي دی خو پکې زمینداري کوي دی خو پکې یوې کوي دی خو لګیا دی پکې سعودي ته روان دی دی پکې حج کوي دی پکې عمره کوي لیکن خوا کې وسره بل انسان دی اته است نه دی خبر بل سخت هم تیرې شي زمریم پکې په منډه ولیده چکونه په ولګول خولیم ته روانې دي بل سړی چې خوا کې پروت دی نه دی خبر دا یو مثال شو دغه عذاب دی مړی ته خوشحالي دی مړی ته ملاویږي لیکن خوا کې بل انسان دی ته نه دی خبر دا یو مثال شو هلکه چغې وایي مونږ څنګه نه وو پیریان خو منو که نه منو پیریان خو په دنیا کې شته که نه پیریان چې جون ترې خبرې به کوي که به نه کوي مونږ چغې وایو هغې هم چغې وایي ایم شور کوي ایم چغې وایي دلته راشه هلته راشه دا وکړه هغه وکړه تاسو د پیریانو شور چاته ولیده نه مونږ سره پیریان په درسونو کې هم را سره ناستې کړي دي په درس کې مونږ سره پیریان پاتې شوي او باباجي سره زمونږ خو دلته د دنیا پیریان دې مشرانو ته پته هغه چې به وړه دوره کوله د هغه سره به پنځه شپږ کسان پیریان لازما په درس کې دا د ټولو سپین ګیرو ته پته تپوس وکړئ د سپین ګیرو مشرانو نه کارونه یې پرې کړي دي د شورګرې ته به یې لېږل خشاکونه به یې پرې کول کارونه یې پرې کړي حال به نه وي مونږ ورته ته مونږ ته خیر ولې نه وي دا هغه به خاندل ځناور به وي وي دا ځناور بیا ځي بیا تښتي وي ځکه نه ښه کار به پرې کوو تبر به یې ورکړو اره به یې ورکړه او دغه شورګر کې به یې لښکرې به حال به نه وي یو ځل ما ورته قصه کوله ما ته یاره په دې اخري دوره کې راځي سپین ګیري پسې پیرې و بوډاو ما له راغی ما ته چې ځم کابل ته او تا له اوچه میوه راوړم یو بوجۍ راکړه وی بوجۍ مې ورکړه وی ځناور چې هغه تللی دی بیا رانغی وایي
بوجه رانه یوړوئ خندل به کېدای شي مړ به پیریان په دې وطن کې موږ سره اوسېږي تاسو د هغې چغې اورئ نه شور اورئ نه ورونه زمونږ خو د ایمان دی دلته فرشته ناسته ده د ښي طرف ته نیکۍ لیکي ګس طرف ته بله فرشته ناسته ګناه نه کي یو بل سره خبرې م کوي تاسو یې اورئ خبرې نه او بل مثال به هم درکمه حضرت جبریل علیه السلام به راغی او پیغمبر علیه السلام ته به ټول صورت تلاوت کړ په حضور پاک به داسې حال راغی چې سترګې مبارکې به وپړسېدلې او وجود به یې رپېده او خولې به ترې بهېدې او تلاوت د قرآن به یې کو صحابه به اورېده نه خبرم تی نو هغه به اورېده دوی به نه اورېده یو ځل نبی علیہ السلام حضرت عائشې صدیقې ته فرمایي وی عائشې هذا جبریل یقرئک السلام جبریل ولاړ دی پتا سلام اچي عائشې وی وعلیه السلام دا الله رسول زما دې په سلامي ترى ما لا ارى وی تی ویني او زینینم پیغمبر علیہ السلام خبرې اوري هغه ویني عائشہ صدیقې خبرې نه اوري هغه نینی دا یو مثال شو نو د اخرت حالات دا وی خو موږ نه خدای پټ ساتلی دي عملې پیږي زارې زارې دی ولی نی موږ نه خدای پټ ساتلی دي ولی که موږ ته ښکاره شي او موږ یې ووینو ایمان به بیا که د زړه ښي او که بدي هغه د پښتنو خبره پلار به دې ایمان راوړي بیا د پښتنو خبره مور به دې بیا ایمان راوړي دومره درازار چې شروع دی او بینونه شروع دي بشر جانه څه دې خیال دی الله خيو کبد ایمان بروړي او د دې چغې د لاسه بس جون تیر کی وخت به تیر کی دا خدای پټ ساتلی بابا جی زموږ یو خبره کوله په درس کې یو ځل نه څو ځله او د دې خبرې به سیف الدین کاکا د خدای پاک وبخي الله دې وبخي هغه د هغه خاص ملګری محمد سید جی صاحب ودا ډېر به سره ناستو نو سیف الدین کاکا به ګواه کو په دغه موقع دې ورسره وي دې ګواه یې دنه تپوس وکړي خو تاسو ته هغه مقبره او قبر ځکه نه ښیمه چې زمانه داسې ده چې بیا به ټول ورځي او دا قبرونه به تاویږي یو مقبره کې راته یو قبر وښو وي پلانکې مقبره کې دا پلانکې قبر دی نو د دې په خوا کې چا قبر کنه او پیرانو جومات کې ما دوره کول سبق مې وي طالبانو ته یو سړي نو مې واغېست اوس مې ير دی چې څوک خو یې راپسې راغی وي ما ته چې ته راشه مولوي صاحب مړی پکې راووته او خرمټ پروت دی مونږ خو به طالبانو ته وي چې ګوره د بعضې انسان دا وجود د خاورو نه خدای محفوظ ساتي او بعضې زر خورې کېږي بعضې 2 میاشتې پس خورې شي بعضې 10 میاشتې پس بعضې کال پس بعضې دا د روح او د بدن تعلق دی په هغې طالبان پوهېږي تاسو پرې نه پوهېږئ ځکه یې درته نه وی یو ما طالبانو ته کې ځای کېدو چې دا تماشه وسوکې چې تاسو وایئ چې یاره دا څنګه په خاورو کې پروتې ورلو وایي چې څنګه ورلو او ما ورته وکتل نو سړی کفن پې د پاسه پروت دی کفن هم سالم دی او سړی په قبر کې بالکل سلامت پروت دی او په دې سینه باندې خنجر دی چا په خېټه والی او په سینه په دې خېټه کې خنجر هغه 2 مخي دی چاړه نی اپراتره پخوا به ټوپکې تماچې نه وي دا به مولوي صاحب د خدای پاک وبخي ما ته پته نه لګي خو اسنودین کاکا څوک و څوک مشر به ولري کلي نو تېر شوی دی وی اسنودین کاکا ور ټوپ کړې او هغه چاړې ته راښکا چاړه خو قیمتي شی وي که نه چاړې ته راښکا وی چې چاړې ته راښکه وینه دې شروع شوه مړی نه وینه ډاکټر دا مني اکید دا مني چې د مړی نه دې وینه روانه شي دلې چې مړ شو ټول رګونه وچ کلس شو وینه د کم ځای نه ده وینه دې روانه شوه خیر هغه چوپړې رالو پکې ایږدو مالوچ رالو پکې ایږدو خو وینه نه بندېږي وایي ما ورته وی اسنودین کاکا دا به مشر نه کو چې باباجي به زموږ اسنودین کاکا وي وایي ما ورته وی چې راکړه دا چاړه وایي چې چاړه یې راکړه نو مونږ وله په هغه زخم کې کېښوده نو وینه بنده شوه او دا چې د خلقو دې خاخو او دا چاړې وله په دا خېټه کې پرېښېده نو په دقه وجه یې پرېښېده تا به مونږ ته قبر هم هغه خوري پلانکې مقبره کې پلانکي ځای کې دا قبر دی او دې نه مخکې به درته ویم په احد کې چې کوم خلک شهیدان شو حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي وی زما پلار هم پکې شهید شو ډېره زمانه تېره شوه عالم مې بس خپه و وی مونږ چې دا مړي راوړل مدینې منورې مقبرې ته نبي علیه السلام وفرمایل چې موړ هم دلته یې پرېږدی دلته یې ښخ کړې
یاره بس وی ډېره موده پس مېړه کې راغلل چې زه خپل پلار وباسم او ده سره بل ملګری م ښخ و، دوه کسه په یو قبر کې ښخ و، ځکه چې په احد کې شهدا ډېر وو، ځمکه سخته و، صحابه څه زخمیان هم نو قبرونه کنستل ګران وو، نو په یو قبر کې دوه درې درې ښخ کړي. مې چې زما پلار د بل سړي سره یو ځای ښخ دی، دې ته راوباسم. وی چې قبر مې وکنستو او پلار مې را وویستو، وی داسې پروت و لکه پرون چې پروت وي مړ شوي. او بله د دې نه م ناشنا وره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اعلان وکړ، اعلان یو نیر یې راوسته د احد په خوا کې، وی دلته نیر راولم بل ځای نشته چې پرې راولم، مهرباني وکړئ چې که د احد کې دې علاقه کې د چا مړي وي نو خپل مړي وباسئ او مدینې قبرستان ته یو ځای یا بل ځای ښخ کړي. نښه یې چونه واچوله، په هغه وخت کې چې نیر یې راوسته خلک رالل، د چا قبرونه پکې نیم رالل، د چا پکې زیات رالل، د چا پکې پوره رالل، بس صحابه ورته ونښتل او خپل مړي راوچت کړل. ګوره د کمې زمانې خبره ده، عمر صاحب زمانه ده، روغ او سالم پراتو خپلو خپلو مقبرو ته یې یوړل. او د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه متعلق راځي، دی د قسطنطینیه په غزا کې شهید شوی دی او دی هلته دفن شوی، نو اوبه پرې راغلې، دریاب په غاړه دفن شوی، اوبه پرې راغلې، نو خوب کې چا ولیده، وی دلته چې د ما قبر دی اوبه مې خرابوي، ما را دې ځای نه منتقل کې. 600 کاله پس، څو کاله پس؟ 600 کاله پس، نو چې قبر یې ولا وکنیستو نو داسې پروت و لکه پرون چې دی مړ شوي ښخ شوي. دا د الله یو خپل نظام، دلته خپل نظام، هلته خپل نظام. دا مونږ چې ګرځو د خدای څومره لوی قدرت دی، دا مونږ چې سترګې رپو، دا مونږ چې عقل لرو، دا جبه چې دله قوم جبه څومره تیز اواز ته خیږي، حالانکه نه سندان شته او نه زرتک شته، ټوټې غوندې دا جبه د غاښونو سره لګي او د شاته نو پسې هوا را روانه ده او څومره تیز اواز دی. دا د خدای څومره لوی قدرت او څومره ښکلی طاقت. زمهرونو دا د الله قدرت دی، دا الله نښې دي چې رب العالمین دغه مړي باندې په دې قبر کې خوشحالي م راولي، په دې قبر کې په دې مړي خفګان او تکلیف م راولي، راحت م پې راولي، عذابونه م پې راولي. اپې پوی دی خو مونږ پې نه یو پوی، مونږ الله دا ډېر پټ ساتلی. او دا ټولو نه لویه خبره دا ده چې الله وایي د قبر عذاب شته، پیغمبر وایي شته، الله وی فرشتے شتا، پیغمبر وی شتا، الله وی پل شتا د دوزخ د پاسه نری پل سویرات، پیغمبر وی شتا، الله وی جنت شتا، دوزخ شتا. نو زما عقل که رسی که نرسی نو زه به د خدای او د رسول منم، که ته وینا زما عقل ورته ورسېږي منم، او که عقل نه رسي نه منم، نو دا تا په عقل اعتماد وکړو، په خدای او رسول اعتماد ونه کړو. او موږ به د عقل په مقابله کې په چا باندې اعتماد کوو؟ الله او پر رسول. نو دقه د قبر مشکلات او دا پریشانه در روانه دي، دا مونږ په سر ده. امام بخاری رحمت الله علیه چې خخ کړ، امام بخاری رحمت الله علیه نو د قبر نه به خوشبویت خلق براتل او خور به تختول د خوشبویت لپاره، بیا به خوشبویت ل بیا به خلق به بیا خور تختول، بیا به خور تختول، او شاگردانو په پاسه بیا خورې جوړې قبر به جوړو. اخره کې شاگردانو الله ته درخواست وکړي، یا الله ته خو د کرامات او برکات خلقو تخکاره کې، همون په غم اختیو هر وخت قبر جوړو. د هغې نه پس خوشبو بنده شوه او لرګي پې د پاسه کېښوده. مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه د قرآن ټول عمر خدمت کړی دی، دا خو دنیا ته معلومه ده چې د قبر نه خوشبویي را زمونږ د دارالعلوم دیوان په اکابرو کې لوی شخصیت تیر شوی دی، قبر نه خوشبویت دی. نو دا بعضې نمونې ښودلې کېږي. عیسی علیه السلام چې په قبر تیر شو، مړي ته به قم باذن الله، مړی به اومدلې ده او ځمکه به وشلېده او بار به تېره ووته. یو مړي ته وایي قم باذن الله، ځمکه وشلېدله، مړی ته بار راووته. د مړي دا نیم سر او ګیره تک سپین او نیم تور.
هغه عیسی علیه السلام ته لکه دا ولې دا را باندې څه چل شوی دی وی دا صاحب هیبت ته وجې نه سپین شو یعنی چې خله مړ کېدم دا تورو دا سر و سپین وی مې ګنې قیامت شو وی خوس بیا الله ته ویم چې دنه سو باسي او واپس خپل قبر لذي وی خټیک شو وی ته څوک یې د عیسی دا یو معجزه شو وی خو یو مهرباني وکړه یو مهرباني چې کله مې سارا نو الله وباسي نو الله ته یو درخواست وکړه چې ځان قدر نه مې ګورې وساتي زه کومه زمانه کې زرګونه کاله مخکې مړی ما او زما په خوله کې اوس هم د ځان قدم تریخوالی پروت دی څومره جنجالونه زمارونه زموږ مخې ته پراته دي او د قبر دا خطرناک ژوند ستاسو په دې یو مقبره کې نوم یې د تنالک دا ما ته پته ده په مقبره کې یو مړی پروت دی ډېرو مرګرو ته به پته وي نو چې کم ځای میږي نو د هغه د قبر نه یو چونډی خاوره راوالي نو د میږو په سوړی واچوي نو میږي بیا نه راځي تښتي میږي کډې والي او تښتي دا ولې مشران نه مې تپوس وکړ وی دا سودخور و د قبر نه خاوره واله او د میږو سوړي سر کې تښتي به وروره موږ نشو خولی که نه نصیب یې وایي زامن خو به خیر اوس نصیب یې وایي چې دا ته څه کوې موږ د بابا قبر خلکو ته دا حالت دی ورونو د قبر ډېر سخت ژوند دی تریخ ژوند دی چقړی خوشحالۍ هم پکې دي مسلمان لا او تکلیفونه هم پکې دي عذابونه نو ډېر لوی سفر دی نو دې سفر ته به انشاءالله مونږه څه نه څه تیاري خو به کوو که نه دنیا له کوو نو چې مونږ هغې سفر له هم څه نه څه تیاري او د قبر د عذاب نه چې ځان بچ کې د هغې دپاره خصوصي نسخه چې ده لکه د سر د دل خپله نسخه د سترګو خپله نسخه اګورې د ماسپښین مونځ دی ماسپښین مونځ چې څوک نه کوي قبر عذاب به زیات دی ماسپښین مونځ څوک پابندۍ سره کوي نو رب العالمین به د قبر د عذاب او د فتنې نه څه نه څه محفوظ ساتي نو مونځ خپل کوئ شوق سره خپل مونځ کوئ مونځ مه پرېږدئ ښه ټولو ته ویم او روژې خپلې نیسئ نفلي هم کله کله نیسئ کله د شپې پاڅئ یو 2 رکعته نفل کوئ او د مونځ نه ځان مه خلاصوئ مونځ ډېر قیمتي شی دی بلې الله ډېر خفه کېږي مونځ لږ په قلار قلار کوئ زکات ورکوئ چې بالکل پرې نه دی چې 50 زکات وي چا لی ګټئ بچو لی ګټئ نو اصول هغې ته د عذاب نه خلاصولی شي او که حج در باندې فرض او څوک مالداري نو حجونو له داخلې وکړئ غیبت مه کوئ چغلي مه کوئ شیطانت مه کوئ مخلوق ته سپک مه ګورئ چاته ضرر مه رسوئ او دوکې والا تجارتونو دوکو کارونه مه کوئ خپل ذکر کوئ درود شریف وایئ لږ ژوند دی چې خدای پاک خوشحالی او د آخرت خوشحالی خدای سره دی چې موږ له الله د دنیا او د آخرت خوشحالی راکړي